السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم الله الرحمن الرحیم. ټول تعریفونه د رب ذوالجلال د پاره چې خالق او مالک او پروردگار د کل عالم دی، او درود پاک په خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې. امید د رب ذوالجلال ساتم چې تاسو به روغ جوړ یې، په صحت په برابر یې. الله جل شانهم د دنیا او آخرت ټول خوشحالی نصیب کا. محترمو زما مینوالو، زنن بیا د یو خاص او د نوې وظیفې سره تاسو ته حاضر یم. محترمو دا نننۍ وظیفه دا د هغه حضراتو د فاره ده چې کم حضرات وایي چې زمونږ په بدن کې دردونه وي، په خپو باندې وي، په لاسو باندې وي، په بدن په هر ځای باندې وي او دردونه وي. نو د دې د پاره یو خاص وظیفه ما راوړې ده چې نبوي وظیفه ده. نبی علیه الصلاة والسلام یو صحابي محترم ته ښودلې ده رضی الله تعالی عنه. یو صحابي نبی علیه الصلاة والسلام ته حاضر شو او نبی علیه الصلاة والسلام ته د خپلو دردونو شکایت وکړو، اظهار وکړو چې زما په بدن باندې ډیر زیات دردونه وي، په دې پلانکي ځای باندې وي، په پلانکي ځای باندې وي. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل چې ته دا پلانکی دعا وایا سره د بسم الله نه، مطلب چې بسم الله ور سره وایا او دا دعا چې کومه ده دا وایا. او د کله چې تاسو دا دعا وای نو د هغه درد په ځای باندې ستا کم ځای باندې درد وي، په هغې باندې خپل ښی لاس مبارک داږده. محترمو نو دا دعا ډیرو بزرګانو نه هم هغوی پې تجربه کړې ده، ازمایلی شوې دعا ده، وظیفه ده. نه که د چا په بدن کې څه قسمه درد وي، څه قسمه تکلیف وي، په خپو درد وي، په لاسونو درد وي، په جوړونو باندې درد وي، په خېټه درد وي، په ملای درد وي، چې هر قسم درد وي، نو دا نبوي نسخه یعنی دا نبوي وظیفه دا پې وای، الله جل شانه به ستاسو دا دردونه ختموي. نو صحابي رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته شکایت وکړو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته کومه دعا د دردونو د پاره وښودله، هغه زه تاسو ته وایم. محترمو دا دعا دا وظیفه د خپلو ځان دپاره هم کوئ، مطلب ستاسو په بدن کې څه ځای کې درد وي هغې دپاره هم کوئ. هو لیکن د چا والدین وي یا نیکونه وي، یارونه بیگان وي، هغوی دپاره هم تاسو کولی شئ چې هغوی ته په کم ځای باندې درد وي، په خپو باندې، په لاسونو باندې، د وجود په هر ځای باندې درد وي، د هغوی دپاره هم کولی شئ. محترمو ډېره اسانه دعا ده. صحابي رضی الله تعالی عنہ تپوس وکړو او نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل چې ته به درې ځله بسم الله الرحمن الرحیم یعنی دا به ووایي، بیا به د هغې نه پس دا دعا ووایي، دا دعا به وایي او په هغه ځای باندې به لاس ږدئ په کوم ځای باندې چې درد وي. نو دعا دا ده: بسم الله الرحمن الرحیم اعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما اجد واحاذر. اعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما اجد واحاذر. اعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما اجد واحاذر. تعداد ورته نه دی ښودلی نبی علیه الصلاة والسلام، لیکن څوک وایي درې ځله وایي، پنځه ځله وایي او اووه ځله تاسو ویلی شئ. نو الله جل شانه به دې وظیفه یعنی دا نبوي وظیفه او نسخه ده، نو الله جل شانه به خامخا دغه دردونه ستاسو د دې وظیفې په برکت باندې ختموي. ځکه چې دا وظیفه ما او تا نه ده ښودلې، دا دعا ما او تا نه ده ښودلې، نه بل عالم ښودلې ده، بلکې نبی علیه الصلاة والسلام یو صحابي رضی الله تعالی عنہ ته ښودلې ده. نو محترمو دا ډېر ازمایلی شوې او نبوي وظیفه ده، د خپل ځان دپاره هم وکړئ
او د ثواب په نیت باندې د نورو یارانو دوستانو سره هم شیر کړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.